د یو صحابي واقع درته وایم. حضرت سلمان فارسی رحمه الله رضی الله عنه د دې ایران د علاقې او د اصفهان، اوس هم په ایران کې اصفهان علاقه شته، دې ته به پخوا فارس وي. عراق او ایران دا یو علاقه وه، یعنی جدا جدا بصره ځان له وه، کوفه ځان له وه، اصفهان دا ځان له ولایتونو یعنی ځان له ګورنرۍ وي، خو دې ټولو ته به فارس وي. دا عراق پخوا فارسیانو، دې به فارسۍ کې خبرې هم کولې. دا وروستو عرب لاړل او هلته کې اوسېدل. حضرت علي رضی الله عنه دارالخلافه هم یوړه، ډېر عرب لاړل نو دې ژبه بیا عربي وګرځېدل، یعنی دا اصل مخکې فارسیان. دې پخپله وایي زه د اصفهان کې د یو کلي اوسېدونکی وم او زه د پلار نیازبین بچی وم او پلار مې مالدار و پټی یم او پلار مې بت پرست و آتش پرست و د اور عبادت پې کوه. اوس هم په دې ایران او په دې اصفهان علاقه کې بعضې آتش پرست شته، هغې اور بلې او د اور عبادت کوي. او زما پلار په هغه آتش پرستۍ کې هغه حد ته رسېدلی و چې د هغه آتشکدې نګران و، لکه د جومات مشر چې وي، هغه اور باندې د هغه ډیوټي وه، هغه سره خپل لاندې نوکران به و، دې ډیوټي وه چې دا اور رانه مړ نه شي، د هغې اور نه مري تر قیامته پورې، بلې ساتي اور ته خدای ونه. وایي زه به پټو ته تلم راتلم، نو چې پټو ته به تلم نو زمونږ په لاره کې د عیسایانو یو چرچ و، عبادت خانه وه. یو ځل هغې ته ورننوتم چې تورېږه ګورم چې د عیسایان څنګه عبادت کوي. وایي چې لاړم هغوی د خدای عبادت کوم. هغه وخت کې پکې صحیح عیسایان ځکه حضور پاک لا نو راغلی، هغې عبادت کوو یا مې خوښ شو. ما ورته وی چې زه خو مجوسي ما د اور عبادت کوم، پلار مې مور مې ټول مجوسیان دي. هغې دعوت راکړه چې د اور عبادت ولې کوی، د خدای نیکبختیان ته راشه د اور کې ګوته ومنډه. تا 20 کاله او 30 کاله د هغې عبادت وکړه، نو اوس خو به یارانه جوړه شوي چې عبادت کې، نو ګوته به دله نه سوځئ، نه ګوته خو سوځئ، نو چې دلته سوځئ نو قیامت کې به رسېږ نه سوځئ. دا ستاسو عقل. وایي خیر د هغې هغه دین مې خوښ شو او زه عیسایي شو. هغه وخت کې به عیسی علیه السلام ته پیغمبر وي او الله به یو ګڼه او د عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وي، شرک به نه کوم. عیسایي شم چې تلم به بیا به هغه ګرجې ته تلم، چې راتلم بیا به راتلمه. وایي ما ورته وی چې ستاسو مرکز کوم ځای دی؟ نو ما ته په شام کې یو ځای وښو چې هلته زمونږ مرکز دی، لوی مولا ستاسو پادري هلته ناست دی. وایي ما وی چې ستاسو قافله کله ځي ما ته به وایه، نو زه به شام ته ځم. بس د دین په طلب کې ما سوچ وکړو چې دا پلار خو دلته ما اوس نه، او پلار رانه خبر شو، پوه شو، شکي شو را باندې چې ته خو د ګرجې ته دی را دې خلک خو الوی. نو پلار را ګیر کړم او ښې ووالم چې ښه به د ما پلار نیکه دین پرېږدی او بل دین لمه دی، او زه په دین کې کم مقام لرم، زه د دې ټولو مجوسیانو مشر یم، دا تشکدې چې اور بلیږي د هغې نګران انچارج یم، نو ته به بل دین بدلې. وی ډېرې ووالم. وی پلار را باندې شکي شو چې دی ونه تښتي، نو زه یې وتړلم، خپو ته یې راله زنځیرونه واچو. وی خیر ما خو ویلي و چې دا بادشاهي هم پرېږدم، د پلار د کور دا مشري او دا مالداري او دا هر څه نیازبینتوب او د الله د دین په تکل کې وځم. وایي چې قافله شام ته تله، وایي ما اطلاع راکړه پټه غوندې. وایي ما هغه زنځیرونه منځیرونه مات کړل او دا هغه قافلې سره لاړم شام. د کور مې پرېښو. ګوره د دین دپاره دا سخته شو. دا د هغه وخت لا رسول الله مبارک نشته، دا د هغه سوچه دین په طلب کې روان دی چې مجوسیت پرېږدم، یو الله نیسم او یو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منم. هغې دپاره ما تکلیف برداشت کړ، پلار مور مې پرېښودل، کور مې پرېښو، ځمکې پټي نیازبین جون دا مې پرېښو، لاړم شام. وایي چې هلته لاړم، وایي هلته یو پادري و هغه سره دیره شوم. وایي ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. ما یې خدمت شروع کړه ځکه زه پردی مسافر وم. وایي اتفاق دا و چې هغه بوډا و، مړه کېده. وایي ما ورته وی چې ته خو وفات کېږې، ستا نه پس زه چېرته لاړ شم. ټوله قصه مې ورته کړې وه چې دغسې زه مجوسي وم، پلار مې مجوسي و او ما عیسایت اختیار کړه. وایي ما ته یې وی چې زه مړ شم نو پلانکۍ علاقه کې یو بل پادري دی، هغه له لاړ شه، د هغه خدمت کوه. وایي چې دی مړ شو او دی مونږ ښخ کړه، نو زه هغه بل پادري له لاړم. وایي ښه سړی نو، د خلکو نه به یې پیسې اخېستې، به یې جمع کولې، د ځان نه یې د قصد ازبرګ جوړ کړی او میانځ کې سړی پوره ریاکار او فاسق و. خیر بوډا و، ډېر زیات بوډا و. وی اتفاق دا دی چې دی مړ کېده. نو ما د ده نه تپوس وکړو چې ستا نه پس چېرته لاړ شم. وایي هغه راته یو بل پادري وښو. خیر په 100 پادریانو زه وګرځېدم، بوډاګان به پادریان. وی اخري یو پادري له لاړم. ما وی چې ته خو هم بوډی او ته مرې، ستا نه پس چېرته لاړ شم. وی هغه ما ته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دی، اوس څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی وایي. نو که زه مړ شم نو بس بل خوا مه ځه، بل خوا مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر انتظار کوه. دا هغه وخت دی مونږ ته د کتابونو نه معلومه ده، د نښو نه مونږ ته پته ده چې نبي آخر الزمان د آخر زمانې پیغمبر را روان دی دنیا ته. بس هغه له ورځه او په هغه ایمان راوړه. ما وی زه به یې په څه پېژنم؟ نو ما ته یو څو نښې وښولې. وی یو نښه دا ده چې دی به په شګلنه علاقه کې
پیدا کیږي او بیا د هغې نه به د کجورو وطن ته هجرت کوي کومې علاقې ته چې هجرت وکړي کجورې به پکې ډېرې او درېیمه دا چې هدیه به قبلۍ او خوري به او صدقه به قبلۍ خو خوري به نه او پنځمه دا چې د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر نبوت لګېدل بس وي ما خپل تجارت او کاروبار شروع کړ ما له الله څه ګډې چیلی راکړې ابه مې سرولې په هغې به مې خپل ګذر اوقات کو او دا معلومات به مې غشتل چې کم ځای به خلک وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر راغی ځکه ده ماته وایي راځي به دی پادري وایي دا پادري مړ شو ګډې چیلی به مې سرولې وی دې کې یو پروپیګنډا اواره خوره شوه چې په مکه کې یو سړی دی او د پیغمبرۍ دعوی کړی زه دې علاقه کې چې ځوم یو قافله وه د مکې ما دې تپوس وکړه د کوم ځای یې وایي چې موږ د مکې یو هلکه ما اورېدلي دي چې ستاسو په کلي کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او کړې ده دا کلي هم څنګه دی وایي هغې وایي چې زموږ علاقه ټولې شګې دي او کاڼې دي بس ما وی یوه نښه خو ټیک ده ما ته خو پادري ویلي چې د کاڼو د شګو علاقه کې به پیدا کېږي علاقه د شګو د کاڼو ده او د هغې نه چې مې تپوس وکړه نو هغه خبرې هم داسې کولې د حضور پاک اخلاقه چې زما یقین راغی چې دا دی نو یې ما وی چې زه ځم مې تاسو به مکې ته کله دی په پلانکۍ ورځ ما به ځان سره بو نه دی وی بلکل بری بوځو هغې روان شو خو به قافلې وې ورو ورو به تلل په لاره به یې تجارتونه کول په میاشتو کې به ځای ته رسېدل وی ما خپله کډه کوډه خپلې ګډې چیلیر سره ونغښتل او روان شوم وسل وی هغې ظالمانو ما سره ډېر ظلم یو ځای کې زما نه ټول سامان واغېسته او زما ګډې چیلې هم قبضه کړې او یې زه ونیوم او په منډۍ کې خرڅ کړم چې دا زمونږ غلام ما چغې والې چې زه غلام نه یم زه اصیل یم خو خیر نه مې خلکو منله او نه هغوی منله ډېرو زه یو یم خرڅ یې کړم ځکه اوس چې دا خلک هلکان یې غوا کړي او بیا یې په دې خانه بدوشو خرڅوي خانه بدوش څوک پیسه کوي څوک پیسه کوي او څوک پیسه کوي دا قرنګې دې خرڅ کړم په منډۍ کې د غلامانو دور ما په سترګو اوښکې قلارې نه شوې جړه مې شروع کړه چې خدایه داس کم ازمایش کې ګیر شم خدایه ما خو هغه باطل دین پرېښو او سوچه دین مې اختیار کړ او ما خو زه به د آخرې زمانې پیغمبر له ځان رسوم اوس خو پردې غلام یم اوس خو نشم غلام تښتېدی به هم نه شو چې کوم غلام به وتښتېد مړکو به اوس خو زه ته تښتېدی هم نشم خپل اختیار هم د غلام دی چې مالک به ورته وي ودره دې کور نه نوته به ګنې نه به وته او خدمتونه به یې پرې کول خدای د بادشاه جون رانه لاړ د پلار نیازبین جوندو لیومه اوس خو غلام شوم پردې خدمت به کوم چې څه قسمت را باندې کوي که زمینداري را باندې کوي که دیاړي را باندې کوي که را باندې کاڼي چلی پردې خدمتګار شو او بل دا چې ما خو دا هر څه د یو سوچت دین دپاره وکړل نو اوس یا خدای دا څه مشکلاتو کې ګیر شو اوس خو دا هغه پیغمبر ته آخرې زمانې نشم رسېدی پریشانې شي ګوره ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سختۍ سره اسانتیا وي تکلیفونو پسې راحت وي علا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تبا یو شی بد ګڼئ هغه به د خیر وي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تبا یو شی ښه ګڼئ به شر دته اوس دا شی بد ښکارېده او غلامي واقعي خبره ده چې زه غلام شوم مولا چې را باندې څه کوي به او زه د ده نه تښتېدی هم نشم او آخر زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم وی یو مالک به په یو خرڅولم بل په بل بل په بل تقریبا 14 مالکانو په یو بل خرڅ کړ 14 اخیری چې چا واغېسته هغه د مدینې منورې یو یهودي و مدینې ته ورسېد ګوره الله ته اوس لارې ورته ورو اسانه چې مدینې ته ورسېدم دې کې یو ورځ ما په پټو کې په بوټو کې خدمت کوم ځکه غلام او دې کې چغې جوړې شوې چې د آخرې زمانې پیغمبر راغی مدینې ما چې سوچ وکړه چې دا به همغه زه کوي چې لومبۍ نښم پکې پیدا شوه چې د شګو د کاڼو وطن کې پیدا شوې دی مکه دویمه نښم پکې پیدا شوه چې هجرت یې وکړه هغې وطن ته چې هغه د کجورو وطن دی ما ته پادري ویلي دا خو د کجورو وطن ته راغی قبا کې حضور پاک صلیرې صورت تقریبا دیرو نو ما ویورېږه نورې نښې پکې ګورم نو ما خپل مولا ته ووې چې ما له لږې کجورې راکړه په کار مې دي وی یو څه ما سره مینه وه د مولا ما یو تال د کجورو ډک کړ حضور پاک په قبا کې هغه له مې یوړه ما ورته مخې ته کېښو ما وی د الله رسوله دا صدقه د خیرات کې ورته مونږ وی ما ته خو پادري ویلي چې صدقه به قبلۍ خوري به نه ما دا صدقه ده وی کې دا سلمانه مونږ پیغمبران صدقې نه خورو او مرګرو ته وی خورئ نو مرګرو کجورې وخوړئ
ما وی درې منه خم ښکاره شو صدقه قبلی مرګرو لورکۍ خوري نه وی بیا مې د مالک نه نورې کجورې وغوښتې چې لږ راوې واخله وی کاسه مې ډکه کړله حضور پاک له مې یوړه مخې ته مې کېښوده همقسې قبا کې ما وی د الله رسوله دا کجورې مې درته راوړي دي دا هدیه تحفه ډالۍ ده وی کې د سلمانه مونږ تحفه ډالۍ خورو وی په خپل هم کجورې وخوړئ په مرګرو یې مو خوړئ ما وی پادري چې راته څلورمه نښه کړې وه هغه معلومه شوه ډالۍ تحفه خوري او قبله اوس پنځمه نښه ګورم چې د دواړو اولو منځ کې به مهر نبوت وی شاته تاویدم را تاویدم غږ خو مې نه شو کولی وی حضور پاک را باندې پیش هوښیار دی وی صادر یې په سر و د کمیس په ځای صادر هغه صادر مبارک یې ښکته کړه وی د دواړو اولو منځ کې مهر نبوت و هغه مې ولیده د کمترې دا ګیو مړه یو وړه غوندې غوټه وه هغه مې ولیده او پې ور پرېوتم او بې اختیاره مې ښکلوله او ډېر مې وجړل پوه شوم چې نښې خو په ټولو په ده کې دي چې کمې ما ته عیسایي پادري ښولی د آخرې زمانې پیغمبر خو هم دی نو ما وجړل ډېر زیات مې وجړل چې هم ستا په تکل کې زه غلام شم پردې نوکر شم ګډې چیلی لاړې ما وې زه به تا څنګه مونم خو خدای پاک راته وښوله خدای هغې ځمکې له راوستمه چې کومې ځمکې ته به تا هجرت کوم حضور پاک د مټه ونیوم ځان ته یې را مخکې کړم او ډېره زیاته مینه یې را سره وکړه قسم په خدای زمونږ مبارک پیغمبر کې ډېره مینه وه ښه اخلاق یې لره مسلمان سره به یې محبت کو مسلمان سره به یې مینه کوله او دا د پیغمبر خوی دی مونږ له هم په کار کې داسې و ما ورته ټوله قصه وکړه حیران شو رسول الله مبارک اوس د یهودي غلام په چا مې بل چا خرڅ نه کړي بل خوا لاړ نه شمه وی ما ته وی سلمان لاړ شه یهودي صاحب مالک سره دې خبره وکړه مونږ به ورله څه پیسې میسې برابر کړو او تا به آزاد مکاتبه وته ما یهودي له لاړم ما سره مکاتبه وکړه مکاتب وته وایي زه به دله شرط را باندې ولګوم هغه شی به دله پوره کړم ما به آزاد کړي چونکې زه خو د هغه خوښ وم ما خو د اخلاص خدمت کوم نو ما ته نه خرڅولم خو چې اوس هم چې څوک چې نه خرڅوي نو داسې قیمتونه وایي چې هغه د اخیستو نه ما ته وی ښه بلکل به دې خرڅ کړم خو په یو شرط یو دا دی چې ماله به یو مقدار د سرو زرو یاد کړه چې دومره سره زر به راکړې او دویم دا چې ماله به کجورې باغ کرې نو چې هغه باغ کامیاب شي او میوه وکړي نو هله به دی زادو بس ما وی سلمانه دا خو یو هم نه کېږي ما سره سره درکړم او کجوره چې وکرې او میوه کوي په هغې کې خو ډېره موده لګي رالم رسول الله مبارک ته مې چې صاحب کار ونه شو ولې داسې شرطونه ولګول چې هغه زما د وسه بار دی چې ما وی رسول الله مبارک وفرمایل ورشه شرط به سره ولګوه الله به خیر کړي ما صاحب دا بس وی ته پرېږدم وی لاړم مالک سره مې شرط ولګه شرط ولګې وی څه موده پس حضور پاک ما پسې سړی راولېږه چې راشه ورغلم وی چې اوله سره زر رالېږلي مال یې راکړل چې ورشه دا د مولا ته وتله ما صاحب دا خو لږ دي وی ته یو سا هلکه سره زر بچو ورکې څوک اوس غلام له مسلمان له به ورکې نه لیکن د حضور پاک په اړه کې د یو سړي د ایمان څونه قدر د یو مؤمن مسلمان څونه قدر سره در مې یوړل مالک ته مې ورکړل ها دا واخله تا دوه شرط او یو پکې سرو چې هغه په تلو تلو اقم راوختل چې څومره د هغه شرط د حضور پاک معجزه یو شرط پوره شو وی ما ورته وایي چې ما ته ځای وښایه چې بوټي د لو کنم چې میوه کې تا راته ویلي دي وی ځای یې راته وښو د کجورو قسم یې م راته وښو تخمونه بوټي راکړل وی حضور پاک ته مې وی راغی وی په خپلو مبارکو لاسو یې په هغه ځای کې هغه کجورې خښې کړې وی کال له ټولو کجورو میوه وکړه بغیر د دوو بوټو نه ټولو میوه وی چې میوه ونیوله اول کچه نیسي نو حضور پاک له رالم چې صاحب بوټو خو کامیاب شو غټ شو په لږ ساعت کې او میوه ونیوله دانه خو دوو پکې دانه لا نه ده کړې وی چې راغی صحابه ورسره چې دا ولې عمر صاحب وی چې دا تا کرلې دا دوه پکې ما کرلې دي نو رسول الله مبارک هغه دواړه بوټي وایستل واپس نور یې د هغې په ځای وکرل هغې دوه هم ورسره په هغه کال میوه وکړه دا د حضور پاک معجزه آزاد یې ان مع العسر یسرا د دین د پاره چې تکلیف تیر کې د ګناه نه نو الله به درته اسانتیا پیدا کوي او ډبل اسانتیا به پیدا کوي وګوره پلار یې پرېښو چاله راغی رسول الله مبارک له راغی تکلیفونه رالل پکې میانس کې لیکن حضور پاک له راغی ایمان ور نصیب شو او ټول عمر یې د حضور پاک خدمت وکړه او په مدینه کې هغه سره اوسېد او رسول الله مبارک سوی د سلمان په شا یې لاس کېښود یو ځل یې وفرمایل
ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وی که تاسو د ایمان تشاکړه صحابو ته وی وی تاسو په دې به خدای بل قوم راوي، ستاسو په شان بني ستاسو نه بخي. صحابه وی چې زمونږ په دې بل قوم الله را لېږي به څوک د سلمان فارسي په شا یې لاس کېښوده، وی دی به یو د قوم وی، دی به او د قوم به. او که دین سریا ستوري ته ورسېږي، سریا ته لناله رجال من فارس، دا سلمان فارسي ته او د فارس علماء ته اشاره ده که ستوري ته ورسي سریا ته د دې سلمان دا قوم به واپس راکوس. څومره لویه مرتبه خدای پاک ورکړه. اوهو